السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو زه تاسو ته نن په اډوکیټ کې پروفایل جوړوم. پروفایل یا لنګ سیکشن عام طور پر زمونږه روډ لنګ سیکشن کې یا پروفایل کې هم پکاريږي او میکسیمم چې کم دی ډرین کې زمون پکاريږي چې کم مونږه مختلف اریګیشن چینلز دي یا عام هاوس والا ډرینز چې کم دي سیوریج د لپاره چې کم استعماليږي د غیر لپاره تاسو ته په اسانه طریقه باندې په اډوکیټ کې لنګ سیکشن جوړوم. د هغه مرګرو د لپاره چې کم د زده کول غواړي نو هغوی ته به ډېر په اسانه باندې 2-3 منټه کې پوره لنګ سیکشن تیار شي او د غټ غم نه به خلاص شي. ٹھیک شو. زه راځم دلته اډوکیټ فایل کولاوم. دا کیټ فایل ما سره کولاو شو. دا به مونږه د اټولیفټ په ذریعه باندې کوو. اټولیفټ څه شارټ کمانډز دي که سره یې خو ډېره ښه ده که نه وي انشاءالله زه به ورته ورکړم. دلته به راشو ټولز ته لوډ اپلیکیشن ته. ټیک شو. لوډ اپلیکیشن کې به راشو پروفایلینګ ته. پروفایلینګ دې ټیبل کې نشته ما سره اټولیفټس 1 کې وګورو دې کې دا دی پروفایلینګ. دا پروفایلینګ به مونږ اټولیفټس نه لوډ کوو په ډبل کلیک باندې یا لوډ. ٹھیک شو. دا به کلوز کوو. دلته به مونږ راشو کمانډ بار کې به ولیکو شارټ کټ دی PRO انټر. دی څه وایي پلیز انټر د فرست سټیشن. فرست سټیشن به زمونږ کمی 00 وي. ٹھیک شو. انټر. بیا وایي پلیز انټر د فرست الیویشن. نو فرست الیویشن مونږ سره کم یو دی مطلب د 00 الیویشن ما سره څه دی. اب وګورو ایکسل کې چې کومه ډیټا مونږ نارمل انټری کړي بغیر اپسیټا بغیر څه کنکټینیټ فارمولې لګولو نارمل بس ساده مونږ لیکلي دي 327 106. ٹھیک شو. دا زمونږ شو 327 106. دا فرست الیویشن شو 327.106. انټر. بیا وایي چې پلیز انټر د سټیشن ډیسټنس. دا مونږ یو رف جوړو 00 مونږ ورکاو دا غي الیویشن هم ورکاو. اوس دوی وایي چې پلیز انټر د سټیشن ډیسټنس. نو مونږ دا په 25 RDs باندې لګول غواړو. 25 مول او انټر می. ٹھیک شو. دوی اوس وایي چې پلیز انټر د نیکسټ NG الیویشن. نو هغه الیویشن تاسو ګورئ په سکرین باندې ماته دلته ښکاره شو مطلب د یو ګراف نه سٹارټ واغښته. اوس موږ راځو دلته چې ما سره کم الیویشن نارمل ما انټری کړی د هغې سره د اپسیټ یا څه دغه نشته خو کوشش به دا کوئ چې ستاسو کم RD ځي چې د هغه RD نه 00 نه ستاسو څه فرق نه وي. نو چې کم RD په کم ځي باندې چې د هغې الیویشن هغې ته په ایکسل کې دلته تاسو مخامخ لیکلی نو په لنګ سیکشن کې به تاسو ته څه غلطي بیا نه راځي. ٹھیک شو. نو عام طور مونږ دا غلطی کوو چې کله هم څوک دې ځای نه کاپي اخلي نو واپس بیا ټول فایل سلیکټ کړي. نو که تاسو یاد شي مونږ وختي په فرست الیویشن کې د 327 106 مونږ اغشتی دی. نو مونږ به کوم ځای نه کلیک کوو. زه به اوس د دې دویم نه کلیک کوم لکه 25. دا خو زمونږ یو بله زړه نوې ډیټا ده نوره ډیټا ده هغه 8+200 نه تیاره ده خو تاسو دا کنسیډر کوئ چې دا 00 دی زمونږ. ټیک شو. مونږ هسې یو رف د صرف یو ټیچ کولو دپاره یو عام ډیټا واغشته. نو دا برنی به مونږ پرېږدو دا مونږ انټري کړې ده دا به ټوله سلیکټ کړو کاپي به یې کړو کاپي ساده کاپي وو یا کنټرول C ووایي. بیا به راشي اټوکیټ فایل ته. دلته به په دې کمانډ بار کې PL انټر. بعضې وخت خلک PL انټر نه کړي ډایرکټ پې پیسټ ولې نه کېږي. نو PL انټر به کړي او کنټرول V یا پیسټ به کړي. تاسو وکړه بالکل اټومیټک په 2 سیکنډه کې تاسو ته غونډ لنګ سیکشن جوړ شو تیار شو. ټیک شو. دغسې تاسو که اوس دې نه علاوه چېرته په دې باندې FRL ډرا کوئ نو FRL ټول مونږ سره دي خو زه ستاسو د ښودلو دپاره صرف د دې نه یو 60 سنټي ځم نو دا FRL سره زه 60 سنټي پلس کوم. ټیک شو. نو دا جمع 60 سنټي جمع دا FRL چې مطلب تاسو ته یو ډیټا تیار شي. ټیک شو. تر تیزې پورې دا ما سره FRL یو قسم ده دغه NSL مونږ کنسیډر کړه دا به FRL شي زمونږ. ټیک ده. نو اوس بیا به واپس راځو FRL ډاکولو دپاره که مونږ واپس دلته دا پیسټ کوو نو دا به دې ځای نه ځي مخکې لینت به دې خوا ځي سیوا کوي. نو مونږ به څه کوو واپس به ځو
escape به واپس بزو R O enter start now بیا شي we please enter the first station 00 we please enter the first elevation نو دوی کې هم موږ راځو first elevation دینه کلیک کو 327 706 ٹھیک شو دلته 100 شو مو سره 60 70 پلس کنو فارل مونږ وی چې د ګوچت راشي چې تاسو په پوه شئ 327 706 ٹھیک شو دلته رااله زب اټوکیټ ته واپس راشم 327.706 ما انټر کو ډریم ډیسټنس بیا غواړي پلیز انټر د سټیشن ډیسټنس نو 25 already تاسو 50 کې تاسو ریکوایرډ یا په 30 کې ریکوایرډ یا 40 کې میټر کې تاسو په خانه کم دي کې تاسو څنګه ډیزاین یا څه کولای شئ 25 میټر ما دیکھیں already ورته چې موږ نه سلام په 25 سره do you wish please enter the next hinge elevation نو next hinge elevation به موږ دوباره بل کم ځای نه رالو دې کې بل اثر والا پریدو ځکه چې تاسو ته مو ویل وخت چې دا به دوباره نه کېږي نه بیا به زموږ ټول یو ورډي کې فرق لګا چې موږ 25 په ځای به زموږ د 50 ورډي لګي او د 50 په ځای به 100 لګي یا به 75 لګي دغه څه فرق دی نو سٹارټ والا موږ لیکلی دا دویم نه به سلیکشن شروع او اینډ پورې به ټول وخت چې څونه زموږ لینث یا اینډ پورې زموږ کوم ډیټا ده واپس بدل تر شو ال انټر پی ال بخامخا وایي کو دینو وال کار بدینه کیږي شو دا وګورئ دا دویم لاین په دې باندې راشو دا زموږه په یو څو منټو کې پورا لاین سیکشن جوړ شو نو دې کې به یو د خوري کول غواړي ځکه چې دا به یو بل باندې پیل شو نو موږ به د افارل چې کوم دی دا به د خوري ور سره کو دا موږ افارل ټول د دې چې کوم دی ابا سلیکټ کو او د مو په ذریعہ باندې دویم ته بار خانه ته خېجو دا زموږه لاین سیکشن تیار شو نو دا د دې سمپل یو تاسو ته یو ساده غونډه طریقه ٹھیک شو دغه سي دا نورم چې کوم دي دا به موږ فارل یا انسل دا موږ بره فارل کنو دا به دغه ټول موف کی او زیاتوي بل زیاتوي تاسو به دا چک کوئ چې زموږ فارل څه دي نو هغه فارل به تاسو سلیکټ کړئ تاسو سره د کویولو لپاره دا سلیکشن ما وکړ نو کې دې چې بعضي وخت انسل هم سلیکټ شوی او به راشي تاسو به وایي چې دا غلط شو نو تاسو به خپل انسل تاسو ته الریډي ایکسل کې شته دا به چک کړئ او راو شي دلته په او سره دا دوباره خوري وکړئ ټیک شو بلکې اړینه هم ډبل دی خو تاسو ته یو دین کټ کوئ نو خبره نه ده چې اریز ذریعہ ای انټر سلیکټ ای انټر باندې کولای شي ټیک شو نو دا فایل بدن سره سیو ساتي لګه خوري بنورم کوي چې دې سونه مطلب د چا د زړه زور ای او کولای شي نو خبره ده دا کم هیلپس د پاره زمونږ سدي غال لړیو ګوري دا انچک دي دا به موږ اوس نه نه سلیکټ ال کو موږ دا بیا دا مسلې نه چې کوم ځای موږ کلیک کو دا ایروز وغیرہ به موږ راځي ٹھیک شو افیډن کې چلین ټیک شي ایکس انټر ایکسټند کمانډ باندې به دا موږ یو ځای کو ار ډبل انټر دا تاسو لاین سیکشن شو د جاینټ کول لپاره دا موږ بریک لاین کړی د جاینټ کول لپاره تاسو کنټینیوس لاین وایي دا کنټینیوس شو دا به موږ د دې کلر درسو دغه سینچل بریک لاین تاسو خو خلا څنګه کولای شئ هغه څه خوري ور سره تاسو طبيعت نه کولای شئ موږ تاسو طریقه خو دا نو اردو کې هم پکار ده چې موږ خبرې اردو کې خو اردو کې دا ویډیو ډیر زیات دي هغه مرګري چې مطلب زموږ په جواب باندې آسان پوي شي خپل کلی علاقې لپاره هغه لپاره دا ویډیو موږ جوړو دغه چې بیا ام ا انټر دا ټول لاین چې کوم دي دا سلیکټ کی او دغه چې په مزه هر یو کلیک کې نو ستاسو لاین به ټول کنټینیو شي ٹھیک شو کلر تاسو مختلف ورکولای شئ دا زموږ لاین سیکشن جوړ تاسو وګورئ موږ سره 60 سنټي پلس کړو نو زموږ فایل بار شو نو دا موږ بار فایل واخلو لاندې به انسل واخلو ٹھیک شو دغه سیبه ټول سلیکټ کوئ او مخکې وځئ نو دا د لاین سیکشن یو خولي طریقه ده اسانه طریقه ده عام طور باندې زموږ په ټایم کې ډیره پکار راځي او روټ لاین سیکشن کې هم پکار راځي هغه مرګري چې څوک شوق کوي نو هغه لپاره دا ډیره اسانه او خولي طریقه ده او تاسو ته فری ملایوي
زمون کنټینیوس لاین شو دغسې دا مونږه کنټینیوس کولی شو NSL چې کوم دی NSL سوري دا غلط سلیکټ شو NSL هم مونږه سلیکټ کولی شو دا راځي دې تاسو ته ګرین لاین ورکوي تاسو ته به لږ اسانه باندې دا شو کېږي ټیک شو دا ستاسو NSL شو بیا هم دا ویډیو زه شیر کوم که چاته څه مسله پکې راځي نو کمنټس په ذریعه باندې تپوس کولی شئ انشاءالله ستاسو مسله به حل کېږي ټیک شو دا مثلا لانګ سیکشن جوړ شو نو دغسې به دا تاسو ټول مو کمان سره د الیویشن وغیره برابر کړئ او A3 سایز باندې به د دې پرنټ وباسئ کلر نو بیا به ډېر ښکلی او مزیدار راځي ټیک شو دا بره ستاسو فارل شو دا سټیشن شو دا ګراوند الیویشن شو یا NSL او دلته تاسو فارل ورته نارمل لیکلی شئ ټیک شو ایډیټ باندې دا تاسو لیکلی شئ فارل او د نور څه کوم دا کټ کولی شئ ټیک شو ګراوند الیویشن یا NSL هم تاسو لیکلی شئ دا ختم کړئ او دې نه کاپي واخلئ دې کې ولیکئ NSL نوره ستاسو خوښه ده چې څه ریفرنس تاسو ورکولی شئ ټیک شو او دا چې کوم دی سټیشن شو صحیح ده دا ستاسو لانګ سیکشن جوړ شو بره به پرې پراجیکټ نوم ولیکئ ټرین دی یا روډ دی څه چې لانګ سیکشن وي هغه به تاسو دلته ولیکئ دا ستاسو لپاره نن کافي ده نور هم دي کې څه خبرې داسې شته خو هغه تقریبا ټولې د دې د شو شا او د رنګونو وغیره دي نو هغه ستاسو خوښه ده که کولی شئ هم ټیک ده که نه کوئ نو هم دا کافي دی او دا یو ښکلې طریقه ده د ډرین لانګ سیکشن لپاره بیډ لپاره ګریډ جوړولو لپاره او دغسې د روډ لانګ سیکشن لپاره هم ټیک ده ډېره مننه خوشحاله وم